وړوکی ورور دی دا زړه بیمار دی این ورور په روز سوځېږي دوه خویندې مې پیغلې هغه ودونه دي د سره زړه خو یوه روپۍ درکړه سر نشته دی دا اولاد ډېرې مجبورۍ ډېر ارمانونه وي خو بابا پس باندې پوهېږي پس نه پوهېږي پس د خدایه که څوک پېژني د زړه خبره نو هغه مور ده چې د خپل بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی ګرانو کتونکو شرپو هسپتال مخ ته ولاړ یم پېښور قدرمندو ما یو خپرونه کړې وه نن نه یو 8 میاشتې مخکې دغه خوراکۍ له ما غږ اوچت کړی و اواز مې ور اوچت کړی دا خوراکۍ پریشانۍ کې وه مجبورۍ کې وه او غریبۍ کې وه قدرمندو زما مقصد انسانیت زه یم چې هر چا له راشم او د هر چا اواز اوچت کړم او هر چا سره ودرېږم دغه خوراکۍ دا مهال شرپو هسپتال ته راغلې ده او د خپل بچي دپاره فریاد کوي ژړا کوي ویر کوي ګرانو کتونکو دغه خوراکۍ چې تاسو وینئ د کوهاټ نه راغلې ده زه به ورله ورغلم یاره ما ته یې کلونه کړي خو نه دا دلتې ده اوس ما ته چې کاشف به ایمرجنسي ده وراله پروګرام وکړه راله غږ اوچت کا نو زما اواز او زما کیمره دا د دې خور دپاره د دې مور دپاره استعمال شوه قدرمندو د دغه خوراکۍ نمبر به هم چلیږي ډایرکټ په ډایرکټ کاشف سره نه دغه خوراکۍ سره مرسته او تعاون وکړئ دغه خوراکۍ سره ودرېږئ ځکه چې مجبوري ډېره ده بېوسي ډېره ده او غریبي ډېره ده او بیا ګرانو کتونکو دغه وړوکی بچی ورته ډېر سخت بیمار دی دا مهال شرپو هسپتال ته راغلی کري پیسې ورسره هم نشته نو مجبوري ډېره خوراکۍ څنګه خیر دی وروره طبیعت ښه دی خیر دی وروره امن دی شکر دی خوراکۍ وایه څه وجه ده چې بیا کیمرې مخې ته راغی دا موږ یې بیا مجبوره کړي وروره او دغه هلک دی ده ته اپریشن لیکلی دی وینې یې سوځې لګی دی او اوس یې دلته داخله کولو ته راوستي نو موږ هېڅ په طریقې نور نه پوهېږو دو سره او موږ سره د 1 روپۍ د رقم نشته دی چې موږ یا دلته داخله شو یا هغه شو بس قرض پورې راخلو په ده لګو نو 15 لکه روپۍ په موږ په ده باندې ولګولې دغه یتیمان راته پاتې دي دا وګوره دا د څه حالت دی او دا یتیمان راته پاتې دي د دې وروڼه دي خویندې دي دا ټول ما سره دي ښه دې سره زه څه څه بیمار دی خوراکۍ دا ماشوم د زه وینم سوځېږي او د زړه مریض هم دی دلته یې پېښور ته راوستی دلته مو اوس داخله کړی دی څه وایي هسپتال کې څه وایي دا وایي چې داخله که اپریشن ورته وکړه په اپریشن باندې د ده پرایویټ خرچه لګېږي 11 لکه روپۍ نو 11 لکه روپۍ خو موږ سره د 1 روپۍ د رقم نشته موږ بس راقرض کړی په دم ولګولې نور خو موږ سره هېڅ درک نشته دی د دغه یتیمان راته پاتې دي موږ سره د دوی نور نشته دی کور هم خپل نشته چې خرڅ کړم په کرۍ کورونو کې پاتې کېږو بلونه راځي کرایګانې دي نن دغه د سینجي نشته دی موږ په پټرولو باندې په دومره کرایګانې ولګولې چې زه تاته څه وښیم بس نن یې داخل کړو دلته نو دا چې هر څو ورځې پراته وي نو که مرسته راسره دی اوس داخل کړی دی که لا نه دی داخل کړی دی داخله کړو نو څه وایي خوراکۍ چې څومره مطلب تاسو ته پته لګي که نه څومره انکم یاد کړی دی څه وایي هسپتال کې هسپتال کې وایي چې دې باندې 11 لکه روپۍ به ستاسو لګي پرایویټ دا به دلته نه کېږي د دې مسلې زیاتې دي د ده وینه ټیم په ټیم باندې ختمېږي لګیا ده نو بس دغه حالت دی وروره نه یو خو نور اوس تاسو پیسو نه پاتې مونږ پیسو نه پاتې وو د الله د رضا دپاره که څوک موږ سره مرسته تعاون کوي نمبر تا سره شته دی هغه به ورته په ویډیو باندې ورکړي او نور دغه مجبورۍ نه راغلي دا هم د ستا بچي دي دا هم درته پاتې دا هم راته پاتې دي نور هم ډېرې غټې خویندې دي هغه هم راته پاتې دي د هغې ودونه دي ولاکه موږ سره دومره درک لګېږي چې موږ د هغوی ودونه وکړو ډېره بېوسي ده ډېره بېوسي ده الله به خیر کړي موږ کیمرې مخې ته راتلو چې بېوسي نه وای موږ دې ځای ته راتلو خو چې هر څوک موږ سره مرسته او تعاون کوي وروره دا نمبر ورسره دی د هر څه ورسره دي نو موږ سره د خور او د مور غونې کوي هسې تنګولو دپاره نه خوراکۍ ما تاله مخکې خپرونه کړې وه زما خیال روژه وه ما تاله خپرونه کړې وه څه خلکو در سره هیلپ مرسته تعاون وکړو که نه یاره یو 2 کسانو کړی یو 15,000 روپۍ رالیږلي الله دا ډېره تېره ورته ورکړي خو بس نور چا نه دی داسې کړی ګرانو کتونکو دغه خوراکۍ چې تاسو وینئ دغه بچی شرپو هسپتال ته راوستی دی داخل کړی دی خو دې پرایویټ علاج کول غواړي پرایویټ علاج چې کوي ډېره زیاته خرچه راځي لکونه روپۍ راځي پرایویټ خو چې بیا سرنج هم یو سرنج هم درته په زرګونو روپۍ درکوي نو خوراکۍ دپاره موږ هم الله نه غواړو دغه خویندو میندو مسافرو نه غواړو چې دغه خوراکۍ سره ودرېږي چې کوم کانټیکټ نمبر دی دا د دې خوراکۍ نمبر دی دغه سره رابطه وساتئ څنګه یې بچي دا وړوکی ورور دی دا زړه بیمار دی این ورور په روز سوځېږي دوه خویندې مې پیغلې هغه ودونه دي د سره زړه خو 1 روپۍ د رقم سر نشته دی پیسې نشته نه او خوراکۍ ستاسو کورواله هغه وفات شوی دی وفات شوی دی یتیمه ده که نه خوراکۍ یتیمه ده خوراکۍ د یتیم درد څومره یتیم درد هغه خلکو ته پته لګي چې د چا سره وي څوک یې کور کې ګوري هغو ته یې پته لګي
هاي هاي سب احساس د بل د وښکو کې چا چې په ژوند کې جړل نه وي. ګرانو کتونکو دا خوراکي او شرپو هسپتال مخې ته ولاړه ده او دا بچی داخل کړی دی خو پرایویټ علاج ما خو تاسو ته مخکې مو وویل که نه چې یو سرنج هم رالي نو زرګونه روپۍ لګي. ډایرکټ په ډایرکټ کم کانټیکټ نمبر دی دا خوراکي سره ودرېږئ. بچی ښه ماشوم بیمار دی ابو یادېږي او خود یادېږي شپه ورځ لګي ابو خو چې ابو یې بچي دپاره به یې هر څه کړي وه ابو نشته الله به خیر کړي ښه بچې صحیح ده ته به دعاګانې کوې ښه داسې به نه پاتې کېږي صحیح ده ته دې کینولو ته ګورې ولې نه سخته ده که نه زړه خوږېږي که نه علاج وشي هاي 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 یاره بس څه به ووایو یار د اواز اوچت کړو که چېرته څوک موږ سره مدد کوي د رضا د الله دپاره دې وکړي تنګولو جوړ دپاره شي نه تنګولو دپاره نه هسې بېسه دې کارونه نه کوي چې څوک کوي نو هغسې هم د خویندو د میندو غوندې در سره کوي او چې څوک یې نه کوي هغسې هم در سره نه کوي. الله به خیر کړي ښه خوراکې. ګرانو کتونکو زما مقصد انسانیت اواز اوچتول دي. دا خوراکي اوس د شرپو هسپتال مخې ته ولاړه ده بچی داخل کړی دی خو بچی پرایویټ داخل کړی دی خو پرایویټ بیا پیسې لګي خرچه لګي روپۍ لګي. ګرانو کتونکو دغه خوراکي چې نن راغه کیمرې مخ ته نو دا د ډېره بېوسۍ نه راغه دا د ډېره غریبۍ نه راغه ځکه یو خوا پلار مړ چې پلار نه نو یاره هغه بچي ته پته لګي د پلار څومره خوږي د پلار څومره درد یار پلار وي خو پلار نشته. دغه مورکۍ اوس دغه بچی د شرپو هسپتال مخ ته راوستی دی تاسو هم کتی شئ کینولې ورته لګېږي دي هسپتال کې داخل کړی دی خو دې سره اوس دومره پیسې نشته چې پرایویټ علاج پې وکړي هسپتال سرکاري دی خو علاج پکې د دې پرایویټ سټارټ دی. ګرانو کتونکو چې کوم خپرونه دا په دې په دغه نمبر چلیږي دا د دې مورکۍ نمبر دی خو پښتني یو خبره کوم چې کم سړی کور کې خور لري کم سړی کور کې مور لري او کم سړی دا سوچ کوي چې زما کور کې هم خور شته زما کور کې هم مور شته زما کور کې هم تورسر شته نو دا هم یو خپله تورسره خپله خور خپله مور وګڼئ ځکه چې دا هم د مرستې په تاوان ده. اوس اپیل کوي تاسو ته چې ما سره مرسته او تعاون وکړئ. ډېر بې خونده خلک شته چې هغه داسې خویندې میندې داسې پښتنې تنګوي. ریکویسټ درله کوم پښتنو چې کوم کانټیکټ نمبر دی دا د دې خوراکۍ نمبر دی ما خو تاسو ته چې خپله خور خپله مور او خپله یو تورسره یې وګڼئ ځکه چې دا بېوسه دا بې کوره دا یتیمه بچی دا تاسو نه سوال کوي تاسو ته وایي چې یاره سم وس مطابق کېږي مونږ ته یې راکړي چې د دې بچي علاج وکړو. ګرانو کتونکو مال اور زما کیمرامین وسیم جان له اجازت راکړئ چې هر ځای کې خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله هم لره سلام. چې ګل وې خوشبویې وې او د ګلو قدردان وې چې ګل وې خوشبویې وې او د ګلو قدردان وې قسمت به داسې ولې نن جړل زما د خاورې بې ځایه پاڼې پاڼې شلو ګل زما د خاورې د خپلو په کار رانغې څو خپل زما د خاورې